بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل آیت نمبر 63 سورة نحل نمبر آیت 63 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم تالله لقد أرسلنا فدي آیت کی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته تسلی ورکوي چې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې ته دوی ته دعوت کوي دی الله تعالی طرف ته توحید ته رابولې له شرک له کفر نه بچ کوي او دوی تا باندې کفر کوي انکار کوي دا څه نوې قصه نه ده دا پخوام همداسې چې الله تعالی وایي چې ما به انبیا راولېږل مخکني قومونو ته نو شیطان به دغو خلکو اعمال دوی ته ښایسته کړل د مشرکانو دا بد اعمال به دوی ته ښایسته کړل او د پیغمبر د وخت دغو دشمني به وکړه د عداوت به وکړو نو ته دې ته خفه کېږه مه دا مخکې هم همداسې سوي تالله الله تعالی فرمایي زما دې په الله قسم یعنی په خپل ذات لقد ارسلنا یقینا موږ راولېږل الی امم دا امتونو له دا جماعات لره دا جمع دی امتون ده موږ د مخکې قومونو ته راولېږل من قبل کلتان وړاندې مفعول به هغه محذوف ده تالله لقد ارسلنا رسلا موږ راولېږل انبیا ما فرستادم انبیا الى امم دا جماعاتو دا قومونو ته من قبل کلتان وړاندې فزین لهم الشیطان اعمالهم نو ښایسته کړل دوی لره شیطان اعمالهم دوی شرک اعمال دوی کفر اعمال زین یزین تزیین دا باب د تفعیل د لزینتنا فهو مزین زین یزین تزیین ښایسته کول زیبا کردن فهو مزین زیبا کننده والمفعول منه مزین فزین لهم نو ښایسته کړل د کافر قوم لره الشیطان شیطان اعمالهم دوی کفر اعمال فهو دا شیطان سده ولیهم دا دوی دوست ده اليوم نن ورځ دا دنیا په دې دنیا کې دا شیطان دوی دوست ده شیطان دوی ته د اعمال ښایسته کوي رنګارنګ وعدې ورکوي په قیامت کې به بیا شیطان له دوی نه بیزاره سي بیا به له دوی نه براءت اعلان کړي شیطان به ورته وایي تاسې خو د ما عبادت نه کول او ما سره خو هیڅ شی هم نه ول هسې په ما پسې را روان وي ای خواته د الله نبي هم وو ای خواته د الله کتاب هم وو او د نبي علیه الصلاة والسلام معجزات هم ول له ما سره خو شی هم نه وو ما خالي درته ویل چې پسې راځئ تاسې پسې راتلئ فلا تلوموني وای ما ملامتوي ولومو انفسکم ځان ملامت کوي چې په آسماني کتاب او نبی پسې نه روانېدو
او په ما پسې منډې راوالي. نو فهو دا شیطان چې ده ولیهم دا د دې دوست ده الیوم نن ورځ ولهم عذاب علیم او دوی لره به عذاب علیم درد رسونکی دردناک. وما انزلنا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای موږ دا قرآن دا پتا نه د نازل کړی مګر د دې لپاره چې د دې چې په کومه مسلو کې لانجې دي اختلاف دي چې تا هغه ورته واضح کړي. دا قرآن د دې لپاره راغلی چې کوم سوالونه اختلاف د خلکو منځ کې راځي هغه باید په دې قرآن سره واضح شي. دا دې لپاره راغلی او دا قرآن رحمت ده دا هدایت ده لپاره د مؤمنانو کوم چې په دې ایمان لري. وما انزلنا علیک او موږ نه د نازل کړی تا باندې الکتاب دا آسمانی کتاب دا قرآن الا مگر لپاره دی دی لتبین لهم ترڅو تو واضحه کې لهم دوی لره الذي اغه خبری اختلفوا فيه سدی پاغه کې اختلاف کړی. په قرآن سره به هغه اختلافات به دی واضحه کې سدی پوغه کې لانجه کړي هغه لانجه به تور ته ختم کې ټول به یو امت سي ټول به یو مسلمانان سي. لکه نبی اسلام دا کار وکړو. په عربو کې په کور دشمنی و کلی په کلی دشمنی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مبعوث ټول عرب دا مسلمانان دای سره متحد کړو. ادي وخت لولو امپراتوري وی لوی لوی حکومتونه هغه چپا کړو. فارسیان دا لو امپراتوري ولا ملکونه په قبضه کې ول. رومیان هغه لو امپراتوري ولا لوی لوی ملکونه په قبضه کې وو. شام، اردن، عراق، مصر، ترکیه دا ملکونه اخواته دا اروپایی ملکونه دا ډیر په قبضه کې ول. دا ټول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو وروسته صحابه کرامو جهادونه وکړل دا ټول ختم کړل. ولی نبی اسلام په قرآن سره د خلکو اختلافات ختم کړو. ای خلکو منځ کې لانجې ختم کړي. اختلاف چې ختميږي هغه په دې دین ختميږي په دې قرآن ختميږي. وما انزلنا عليك او موږ نه د نازل کړی په تا باندې الکتاب دا قرآن الا مگر لپاره دی دی لتبین ترڅو تو واضحه کې لهم دوی لره الذي اغه اختلفوا فيه چې دی پاغه کې اختلاف کړی. وهدن او موږ نازل کړی دا قرآن تا باندې هدن هدایت ورحمتا او رحمت لقوم اغه قوم لره یؤمنون کوم چې یقین لري ایمان لري باور لري. لدی آیت نه معلومیږي چې په قرآن سره باید اختلافات ختم سي. رښتیا په قرآن سره اختلافات ختميږي. په قرآن کې دا نشته چې تو توري سپینې ته عربي ته عجمي ته تاجک ته ازبک دا خبره قرآن کې نشته بلکې دې تردید شوی ده په دې باندې رد شوی ده. الله تعالی و یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و ای خلقو تاسو له یو نارینه او له یو ښځینه نه پیدا کړی له آدم او له حوا نه. بیا هم له هغې نه تاسو وګرځوئ قبایل لولوی او وړې وړې قبیلې لتعارفو چې یو بل وپېژنئ. په دې کې به ته داسې نه وایې چې زه له پلاني نه ښه یم زه له پلاني نه ښه یم دا خبرې به نه کوې. ان اکرمکم یقینا د تاسې بهتر او اشرف د الله په نزد باندې اتقاکم هغه پرهیزګار ده. تقوا د زړه خبره ده. ان الله علیم خبیر الله ډېر ښه پوهېږي الله ډېر ښه خبر ده د زړه په خبرو. قرآن وایي انما المؤمنون اخوة مؤمنان ټول ورونه دي. عزتمندو څوک چې وایي چې زه قرآن ترجمه کوم تفسیر کوم د قرآن طرف ته دعوت و تبلیغ کوم هغه باید امت راټول کړي هغه باید امت کې اتفاق پیدا کړي هغه باید امت کې اتحاد پیدا کړي. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې قرآن راوړ عرب ټول په باندې راټول شول. په مدینه منوره کې د اوس او د خزرج د سلګونو کلو دشمنی وله هغه ټول سره ورونه شول. الله تعالی وایي واذکروا نعمت الله علیکم و ای اوس و خزرج د الله نعمت یاد کړئ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم کله چې تاسو دشمنان وي فالف الله الفت واچول د تاسو د زړونو په مابین کې فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو وګرځیدئ د الله د نعمت په سبب د دین په سبب اخوانا ورونه. قدرمنو دا نن سبا بعضې علما ورته وایي ملایان ورته وایي هغه په اسلامي معاشره کې نفرت خوروي اختلاف خوروي په محله کې لانجې جوړې کړي. دا یو حقانی او صحیح دعوت نه کوي. چې پاکه خبر درته وکم
عالم دین هغه باید په محله کې اتحاد راولي، اتفاق راولي. په دې نومونو په عنوانونو باید موږ اسلامي معاشره ټوټې ټوټې نه کړو. دا د قرآن دعوت نه ده چې موږ معاشره کې اختلاف جوړ کړو. دا د سنت د نبی اسلام نه ده چې موږ معاشره کې اختلاف جوړ کړو. که څوک واقعي داعي الله قرآن ته سنت ته شریعت ته، هغه باید خلکو منځ کې اتحاد راولي. حقانی علما او غلط علما په دې سره پیژني چې دی اتحاد راولي که دی اختلاف جوړوي په یو نامو په بل نامو. هر نوم سي زه د چا نوم نه اخلم، نه هغه دې یو په بل ټاپې لګوي د هغه نوم نه اخلم، خو صرف د قرآن دعوت دا ده لتبین لهم الذي اختلفوا فیه. حدیث کومه مسله کې اختلاف ته د هغې باید وضاحت وکړي. خلک باید اتحاد ته راوبولي، خلک اتفاق ته راوبولي، یو موټی کې د کفر په مقابله کې. او موږ باید مسلمانان سره راټول سو، یو سو، لکه هغه وخت چې صحابه کرامو روم او فارس ته شکست ورکو. موږ باید روس او امریکا ته، نن هم همدغسې دوه لوب امپراتوري دي. هغه هم یوه د اهل کتاب و رومیان، هغه فارسیان هغه د مشرکین و. دلته هم دا روسان دا مشرکان دي، ملحدین دي، دین نه مني. او هغه نصارا هغه آسماني کتاب مني. دا عینا هماغسې تاریخ ده، لکه وایي چې تاریخ تکرار می شود، هماغسې تکرار ده. خو دلته مسلمانانو کې کمزوري ده چې خپل منځ کې اختلاف ده، شقاق ده. بارډرونه دي، سرحدات دي، ته پلانی زه پلانی یم، خپل منځ کې سره جنګونه دي. الله دې فضل وکړي. والله انزله، الله تعالی نازل کړو. د نبی علیه الصلاة والسلام تسلیت وشو، هغه ته تسلی ورکړه چې ته خفه کېږه مه. دا په انبیاو باندې انکار، دا پخوانۍ قصه ده، دا را روانه ده، دا به وي، دې ته خفه کېږه مه. اوس بیرته په دې صورت کې موږ تاسو ویلي وو الله تعالی د خپلو نعمتونو بیان کوي، لکه مخکې هم د ډېرو نعمتونو بیان کړی وو، اوس د ځینې نورو نعمتونو بیان کوي. والله، الله تعالی هغه ذات ده، انزل من السماء، نازل یې کړی له اسمان نه، ماء اوبه، فاحیا، بیا یې را ژوندی کړه، بها په دې اوبو باندې، باز زنده کرد به یې آب، الارض، زمین را، ځمکې را ژوندی کړه، بعد موتها، پس له مرګ د ځمکې نه. احیا یحیی، احیا باب د افعال ده، فهو محیی، ژوندي کول. دلته مراد له د ځمکې له ژوندي کېدلو نه پس له مرګ نه هغه ګیاګانې بوټي مراد دي، کوم چې الله تعالی یې په ځمکه کې را ژوندي کړي، را شنه کړي. خپله ځمکه نه ده مراد، دا ځمکه یعنی په اصطلاح دا هغه اسناد مجازي سو. اصلا الله تعالی چې په ځمکه کې را ژوندي کوي، هغه ګیاګانې بوټي را ژوندي کړي، هغه لوی سي غټ سي، خو هغه مظروف دي او ځمکه ورته ظرف ده. اوس یې نسبت د احیا ځمکې ته وکړو مجازا. اصلا الله کی زنده میکنه و گیاها و سبزیجات را بر روی زمین زنده میکنه، و اصلا حیات پیدا میکنه، و مظروف هستند و زمین برش ظرف است. آل نسبت احیا را به ظرف کرد مجازا. فاحیا، نو الله تعالی را ژوندي کړل، به په دې اوبو باندې، الارض، ځمکه، یعنی په ځمکه کې ګیاګانې بوټي دا را ژوندي کړل، بعد موتها، پس له مرګ د ځمکې نه، یعنی پس له دې چې ځمکه شاړه وه، ګیاګانې بوټي پکې نه ول. ان فی ذلک، یقینا په دغه را ژوندي کولو کې، لآیة، واضح دلیل ده، لقوم، هغه قوم لره، یسمعون، چې هغه اوري، کې وامیشنون. په دې کې واضح دلیل ده هغه خلکو ته چې هغوی اوري، موږ تاسې ته، موږ تاسې به هم همداسې یو، مړه به شو ټول، په ځمکه کې به ولویږو، بیا به بیرته له ځمکې را ژوندي شو، لکه دا غنم، اوربشې، جوار. دا هر کال په هر موسم کې د الله تعالی د قیامت د بعث بعد الموت یو مثال موږ ته پیش کېږي. موږ هم همداسې له ځمکې نه راوځو، لکه دا ګیا او بوټي داسې له ځمکې نه راوځي. خو که په دې کې سړی سوچ وکړي، په دې کې واضح دلیل د هغو چاته کوم چې اورېدل اوري، کسې کې میش نه وه، یعنې غوږونه اخلاص وي، خبره اوري. وان لکم، او یقینا تاسو لره، فی الانعام، انعام دا جمع د نعم ده. نعم دا هغه څاروي ته وایي، دا هغه حیوان ته وایي چې هغه انسانانو ته نعمت وي، لکه دا غواګانې، ګډې، وزې، اوښان. اوس دا انسانانو ته نعمت دي، د دې غوښې هم خوري، د دې پی هم خوري، په دې باندې نور کارونه د ژوند دا روانوي. داسې حیواناتو ته نعم وایي. او یقینا تاسو لره فی الانعام، په دې کورني څارویو کې، لعبرة، په دې کې تاسو ته عبرت ده، پند و نصیحت ده. نسقیکم، موږ تاسې خړوبو، اسقا، یسقي، اسقا باب د افعال ده، فهو مسقي، والمفعول منه مسقا،
مجرد سقا یسقی سقیا خړوبېدل سیراب شدن لازمی ده، او مجرد متعدی مستعملیږي. او دا اسقا یسقی اسقا دا متعدی ده، سیراب میکنیم مونږ خړوبه کوو، نسقیکم مونږ تاسې خړوبوو، مما له هغه څه نه فی بطونه چې دا د حیواناتو په ګېډو کې دي، من بین فرثن لما بین د خوشیانو، و دمن او لما بین د وینې نه مونږ تاسې خړوبوو، لبنن په پیو خالصا خالص وي، سائغا ډېرې ښې تېرېدونکې وي، للشاربین لپاره د چښونکو. شاربین جمع د شارب ده، اسم فاعل ده، لشربه یشربو چښل نوشیدن. سائغ دا صيغه د اسم فاعل ده، لساغ یسوغ سوغا فهو سائغ. دا په مری کې یو شی په خاص طریقه سره روانېدل، در مری یک چیز خوب به آسودگی روان شدن، اتو سائر سائغ میگه. خالص په معنا د صفا ستره، چې په هغې کې بل شی نه ګډ شوي، په هغې کې ملاوټ نه وي، در او اختلاط غیر نباشه. الله تعالی وای موږ له څارویو نه تاسې خړوبوو د پیو، او دغه پی دا شودې شیر ای که از حیوان می برایه، داسې له غوا له ګډې له وزې نه راوځي، دا د خوشیانو او د وینې له مابین نه راوځي. څرنګه خو دغه حیوان ګیاګانې واښه بوټي وخوري، هغه د حیوان په ګېډه کې دا هضم شي، له هضم نه وروسته دا کلمو ته ولاړ شي، په کلمو کې له دې خوشیانو داسې هضم شي، له دې نه خوشیان جوړ شي، سرګین جوړ میشه، فرس سرګین نمیږه. دا له خوشیانو نه په کلمو کې له دې نه هغه غذایي مواد جذب شي، لکه مثال ډاکټرانو خبر ده، پروتین ده پکې، ویټامینونه دي پکې، بل دي پکې، دا ټول وینې ته جذب شي. د کلمو په جدار له دیوال نه از جدار رودها ای به خون جذب میشه، دا بیا د وینې په شکل وي. بیا وروسته له وینې نه له دې نه هغه پسې را تصفیه شي، هغه تویونو ته راسي، غولانجې ته راسي، به پوستانو به ایمیه باز ما ایره میشویم میدوشیم، بیا موږ دا رالوشو سره له دې چې د خوشیانو د وینو له مابین نه دا را تصفیه شوي دي، نه د خوشیانو خوند و رنګ پکې وي، نه د وینې خوند و رنګ پکې وي، بل صاف ستره کیفیت لري. نسقیکم مونږ تاسې خړوبوو، ماشوما را سیراب میکنیم، از آن چیزه که در شکمهای حیوانات است، من بین فرسن از مابین سرگین، لمابین د خوشیانو، و دمن او لمابین د وینې مونږ تاسې خړوبوو، لبنن په شیدو باندې، خالصا خالص شوده، سائغا سخی تیریدونکې دي، که خوب روان شونده است، للشاربین لپاره د چښونکو. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. ومن ثمرات النخيل والأعناب او لدا میوه د کجورونه، والاعناب جمع د عنب، او لمیوه د انګورونه، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. دلته په دې آیت کې دوه تقدیر دي، یو دا چې دا من الثمرات دا مفعول به کې لپاره د فعل محذوفه، وجعل لكم من ثمرات النخيل والاعناب، الله وګرځول تاسو ته دا میوې د کجورو او د انګورو، وجعل لكم الله گردانید برای شما از میوه های خرما و میوه های انگور. دا جمله بخلاص سی. تتخذون دا به جمله مستقله مستأنفه سی، دا به بل جمله سی. تتخذون تاسې جوړوي له دغو میوو د انګورو او د کجورو، سکرن لدینه سکر جوړوي، د نیشې څیزونه جوړوي، ورزقا حسنا او لدینه تاسې ښایسته خوراکونه جوړوي، لکه شربتونه، جوسونه، سرکه، داسې شیان جوړوي. دا یو. دویمه توجیه دا ده چې دا ومن ثمرات النخیل والاعناب دا خبر د مبتدای محذوفه کوي، مبتدای دلته محذوف ده، وشیء او یو شی ده لثمرات النخیل والاعناب، دا شیء به بیا موصوف سی، تتخذون منه دا بصفت سی، تاسې جوړوي له هغې نه سکرن نیشه څیزونه، ورزقا او روزي لکه شربت، جوس، دا جوړوي، حسنا ښایسته.
ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې واضح دلیل ده لقوم هغه قوم لره یعقلون چې دوی سوچ فکر کوي. یو دریم اعراب یې داسې جوړ کړی چې دا ومن ثمرات النخیل دا جار و مجرور مقدم ده، تتخذون دا تر دغو فعل پورې تعلق نیسي، دا مؤخر ده. وتتخذون من ثمرات النخیل والاعناب تاسې جوړوي له دا میوو د کجورو د انګورو سکرن نیشه څیزونه د نیشي څیزونه ورزقا او روزي جوړوي حسنا ښایسته. ان فی ذلک لآیة یقینا په دې کې واضح دلیل د هغه قوم ته یعقلون چې هغوی سوچ فکر کوي. دا آیت په هغه وخت کې نازل شوی و چې په هغې وخت کې لا شراب حرام نه و، نو دلته صرف یو اشاره ورکړه چې دا شراب ښه شی نه دي. ولې وایي تاسو جوړوئ له دې میوو د انګورو د کجورو له دې نه نیشه جوړوئ او ښایسته خوراکونه جوړوئ لکه جوس، شربتونه، سرکه دا جوړوئ، دوشابه دا جوړوئ. هغې ته رزق حسن ویل، دا بل ته نیشه وویل. نو معلومه ده دا ښایسته رزق نه ده، دا ښایسته شی نه ده، دا اس یو نیشه ده، ښایسته هغه څیزونه دي. دلته صرف اشاره ورکړه چې دا مناسب نه ده، وروسته بیا له دې چې منع وکړه. همدې چې پورې بس ته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله ته د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر قبول و منظور کړي. که څه زیادت و نقصان اشتباه سوي ته موږ ته معافي وکړي. یا الله موږ ته توفیق راکړي چې د قرآن د سنت د شریعت د احکامو مطابق په خلکو په معاشره کې اتحاد و اتفاق را پیدا کړو. یا الله تم د مسلمانانو ترمنځ له اختلاف و له شقاق و له نفاق و له دشمني و له عداوت له دې نه وساتې. یا الله مسلمانانو منځ کې اتحاد و اتفاق را پیدا کړي. یا الله د دنیا مسلمانان لکه د صحابه په دور کې داسې بیا سره ورونه کې. یا الله د کفارو، د یهودو، د نصاراو، د مشرکینو مقابل کې یا الله یو صف کې. یا الله څوک چې تا د دین لپاره خدمت کوي، کار کوي، د مسلمانانو منځ کې اتحاد و اتفاق پیدا کوي، تی په مال، په اولاد، په عمر کې خیر و برکت واچوي. یا الله کوم خلک چې مسلمانانو منځ کې اختلاف و شقاق پیدا کوي تا ول ورته هدایت وکړي کنه. یا الله د مسلمانانو له معاشرې نه ورک کې. یا الله په اسلامي ملکونو کې امن و امان، اسلامي نظام قایم کې. په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي، د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کې، حسنات هم قبول منظور کې، سیئات یا الله راته په حسناتو بدل کې. وصلی الله تعالی علی خیر.